الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوثان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته. إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال. وما القرآن مخلوقا تعالى كلام الرب عن جنس المقال. أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله رب العالمين فمن اوتاس باندلوی فضل انعام احسان دا کړی دی چې په مخلوقات کې اشرف المخلوقات انسانان پیدا کړی. بلوی فضل انعام احسان پمن اوتاس الله رب العالمین دا کړی دی چې په انسانانو کې مسلمانان پیدا کړی. بلوی فضل انعام احسان الله پاک پمن اوتاس دا کړی دی چې په مسلمانانو کې نجات والا جماعت اهل السنه والجماعه عقیده باندې پیدا کړی. بلوی فضل انعام احسان الله پاک پمن اوتاس دا کړی دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا کړی. د الله رب العالمین د طرفنا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکم ارشادات او هدایات ملو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ارشادات او هدایات خلق ته رسول شروع کړ. باقی کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته قسم قسم تکالیف راغل. کله چې یو لسم کال د نبوت تی نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د موسم د حج په دوران کې بازار تتلو مسلمانانو ته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم پیغام الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکړو هغه ارشادات په نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مختلفو علاقو راغلي خلکو ته رسول. حج په دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مختلفو قبیلو سره ملاقاتونه کول او د الله رب العالمین وحدانیت او د دین تبلیغ وکاو چې الله پاک یو اومني او ما د الله پاک محبوب او رسول اومني
په دې دین کې او په دې عقیده کې ستاسو دپاره کامیابي ده. د نبی علیه الصلاة والسلام خپل تره دی ابو لهب، نبی علیه الصلاة والسلام به د راغلو قبیلو سره چې کله ملاقات کو او د دین دعوت به ورکو، ابو لهب نور خپل کارونه ټول پریښیو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به ګرځېدو. کله به چې نبی علیه السلام چاته الله د دین دعوت ورکو، ابو لهب به ورته وي ګوره دا سړی بېلارې دي، دا سړی ګمراه دي، دا سړی د بل دین ته اوړېدلی دي، لہذا د دا خبرې مه اورئ ځکه دې په کورونو کې اختلافات پیدا کوي، دې خلک جدا کوي د یو بل نه او د نوي پیغام خلکو ته راوړي، د دا خبرې مه منئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لګیا دی خپل محنت کوي. په دې کې مسلمانانو ته تسلی ده چې ته خپل د دین محنت کوا، د دین دعوت خلکو له ورکوا، چاهي تا پسې څوک ښه وي او چاهي تا پسې څوک بد وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې خدمت کې لګیا دی، د دین دعوت چلی. یو قبیله ده بني زهل قبیله ده، د هغې سردار دی مفروح. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته ورغی، د الله پاک د دین دعوت ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې موقع باندې حضرت علی رضی الله عنه او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا دواړه دي مفروق سره ملاقات وشو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمای تا به اورېدلې په دې خپل علاقه کې چې دلته په مکه مکرمه کې د الله پاک یو رسول پیدا شوی، هغه او بالکل ما اورېدلې دي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته دا د الله پاک هغه رسول دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مفروق پتی تا کم پیغام دلته مونږ ته راوړی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین دعوت ورکړ، ما پیغام دا راوړی چې الله پاک یو دی، د هغه سره هېڅ قسم شریک نشته او ما ته الله پاک نبوت او رسالت را کړی دی، زه د الله رب العالمین د طرف نه پیغمبر یم او که تا زما مرګتیا وکړو تابعداري م وکړه په دې کې ستاسو دپاره کامیابي ده. مفروق وایي چې تا خو ډېرې مزېدارې خبرې وکړې، دا خبرې خو مخکې ما ته چا نه وې کړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تر قرآن کریم تلاوت شو. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مفروق د قبیلې د کافرانو سردار دی، هغه وایي قسم په الله چې په دې دومره وخت کې دومره مزیدار کلام ما د چا د خولې نه نه دی اورېدلی او دا تا چې کومې خبرې بیان کړې دا د بندګانو کلام نه دی. کله چې دا خبرې واورېد نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل آیت کریمه ولستو ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر. دا آیتونه چې نبی علیه الصلاة والسلام ولستل په مفروق باندې ډېر زیات اثر وکړو. مفروق ورته وایي ګوره منګه زمون قبیله منګه کسرا چې د فارس کوم بادشاه زمون د هغه سره معاهده ده، نور ساده خبرې زما خوښې شوې خو موږ د هغه سره معاهده ده او زه د خپلې قبیلې سردار یم، زه به لاړ شم خپلې قبیلې سره به خبره وکړم، تر کومې پورې ما قبیلې سره خبره نه وي کړې ستا خبره نشم منلی، خو خبرې دې مزیدار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ټیم واخیسته چې زه به لاړ شم او د خپلې قبیلې سره به خبرې وکړم، هغې نه بعد به بیا موږ خپله فیصله کړو چې اسلام راوړو ستا مرګتیا کوو که نه کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یو وخت به داسې راشي چې د کسرا د دوران به ختم شي او ټول خلک به د کسرا د غلامین آزاد شي. د دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کافرانو دوه غټې قبیلې وي اوس او خزرج هغې ته د دین دعوت دپاره ورغی. نبی علیه الصلاة والسلام دې ته د دین دعوت ورکوي. اوس قبیلې خزرج قبیلې دی دوه قبیلې وي، هغې سره به چې کله اختلاف پیدا شو د یهودو دوه قبیلې بنو قریظه او بنو نذیر، نو چې کله به د بنو قریظه او د بنو نذیر اختلاف و نو دوی به د مشرکانو یو قبیلې سره سهاره اخیستله. یهودیانو به ورته وایي چې د آخرې زمانې پیغمبر راشي موږ به د هغه په مرګتیا کې بیا ستاسو خلاف جنګ کوو. نو دونه دې هم خبرو دا مشرکان کافران د اوس او خزرج قبیلې چې یو پیغمبر به پیدا کېږي د آخرې زمانې او د هغه په مرګتیا کې به کامیابي وي. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خزرج قبیلې ته دین دعوت ورکړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې تا کوم پیغام راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل پیغام وړاندې کړ.
زمون پیغام دادی چې الله پاک یو دی اس قسم شریک نه لري زه د الله پاک پیغمبر یم زما په تابعداري ستاسو کامیابی ده خزرج قبیله اوس قبیله هغه په دې باندې کوشش کوي چې زمونږ نه يهود په دې باب کې وړاندې نشي په دې سلسله کې نبی عليه الصلاه والسلام لګیاري د دین دعوت چلی چې یو لسم کال د هجرت تیر شو دولسم کال د هجرت شو په دې یو لسم کال د هجرت په دې یو لسم کال د نبوت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج په دوران کې د مدینه منوره نشپک کسان ناغلي دي باغی کې یو دی حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه هغه شرال نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې تیرېدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تم د دین دعوت ورک چې تاسو ته پته وي زدا الله پاک محبوب یم زدا الله پاک رسول یم ما ته الله رب العالمین نبوت را کړی دی او زما په تابعداري کې تاسو کامیابی ده دې کې شپږ کسانو د دې مدینه منوره ایمان وروړو الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مدینه منوره د هجرت د پار اسباب او لار برابرۍ د شپږ کسانو اسلام وروړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې تاسو اجازه وي او موږ مدینه منوره ته لاړ شو الته موږ د دې دین دعوت خلکو ته ورکو تاسو اجازه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر خدای کتابونه لیکي چې دا شپږ کسان کله لاړل په مدینه منوره کې په کلی کلی په کور کور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین دعوت شروع خلکو نه منل دا خو نوې خبرې دي څنګه یو سړی پیغمبر راشي څنګه خلک په یو عقیده توحید باندې راجم شي څنګه موږ دا امنو چې یو خدای دی وي او دا ټول نظام دی په یوازې چلی دی په دې دعوت باندې 12 کسان ځان سره تیار کړ اسلام دعوت چلی دین ټول پیغمبرانو د دعوت مهنت کړی دي نن که په تمام دنیا کې زموږ مسلمانان د دین دعوت چلی دا فریضه د ټول امت مسلمه ده دا طریقه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وړاندې د 1,24,000 ټول پیغمبرانو طریقه ده د دین دعوت چلولې آدم علیہ الصلوۃ والسلام هم د دین دعوت چلولې دي نوح علیہ السلام چلولې دي ټول مسلمانانو ته الله رب العالمین د طرف نه کوم هدایت او تخپل پیغمبرانو رسول چې دا شپږ کسان په 12 کال د حج په ورځ کې واپس بیا راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسرا د مینا په میدان کې د عقبه سره خوا کې د شپې د طبيعت ورکو او د کلمه ویلا په دې کې 15 کسان ځاړو سابقو او کسان ځان سره نه وروست 12 کسان د مدینه منوره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې میدان کې بیعت کو د مینا په میدان کې د مسلمانان شو چې کله دی واپس دل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوی له استادان ورکړ دو عالمان ورکړل یو حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه او حضرت عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه چې دا تاسو استادانی او تاسو ته التر دین سبق خي نن زموږ مدرسو کې چې کله علما فارغ شي علاقې والا عوام ته ضرورت دي نو الته استادان لګي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه ده علما په علاقه کې ګرځي عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه د مکه مکرمه نه مدینه منوره ته د مدرسې د درس لپاره لاړ نن که علما درسونه کوي یا علما امامت کوي د یو ځای نه په بل ځای کې خدمات کوي دا د صحابه کرامو طریقه دی لاړل دغه 12 صحابه کرام سره دي د حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه په کور کې د مدرسې ترتیب شروع مدرسه نو صرف 12 کسان مسلمانان دي په ټول علاقه کې د دې صحابي په کور کې د دین دعوت شروع څوک چې وایي چې موږ ته کلمه وخایا هغه ته کلمه وایي مونږ عبادت کوي کومې طریقې چې د نبی علیہ السلام خودلې دي د دین دعوت شروع شو په دې علاقه کې د دې قبيله بني عبد الاشهل یو د سرداران دي یو حضرت اسید ابن حذیر رضی الله عنه او بل حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا د قبيله سرداران اسید ابن حذیر رضی الله عنه تر راواقستل حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې تا په دې علاقه کې ډېر زیات فساد شروع کړی دی ته به داسې کې چې د علاقه به پرېږدې او خپل کلي ته به واپس لاړ شي حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورته فرمایي ته ما سره کښېنه زه لږې خبرې کوم که دې خبرې تا ته خوند درکړو ټیک ده او که خوند یې درته در نه کړو نو بس بیا چې څه وینو حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات بیان کړل او د قران کریم تلاوت وکړ اسید ابن حذیر رضی الله عنه ورته فرمایي
چې قسم په الله چې داسې خبرې ما په زندګۍ کې مخکې نه دي اورېدلې خو دا راته ووایه چې ستاسو په دې طریقه کې ستاسو په دې دین کې د داخلېدو طریقه څه ده راغلی څه دی چې تا د علاقې نه وباسم ځکه دلته خلک مسلمانې د دین دعوت پې څومره اثر وکړو وایي ما ته کلمه وایي چې زه کلمه ووایم وایي زمونږ دین کې د داخلېدو طریقه دا ده چې اول به غسل وکړي ښایسته کپړې به واچې ځان به صفا کړي او د هغې نه بعد به کلمه ووایي په همغه میدان باندې پاسېد هغې نه بعد غسل وکړو کپړې صفا واچولې او راغې کلمه وویله سید ابن حضیر رضی الله عنه روان شو دوی ته وایي زموږ په قبیله کې یو بل سردار دی که چېرته هغه ایمان راوړو ټوله قبیله مسلمانېږي خو زه کوشش کوم چې هغه سړی تاسو ته په چل ول راولم سید ابن حضیر رضی الله عنه واپس روان شو سعد ابن معاذ رضی الله عنه فرمایي چې ته خو هغه شان سړی نه په لار ولا مخې راغی ته چې څنګه تلې هغه حالت خو ستا نه دی ځکه چې تلې په حالت د کفر کې او واپس را روان دی په حالت د اسلام کې څه چل شوی دی چاله تلې وي وایي زه دلته څه کسان ورغلي وم هغوی سره مې خبرې واورېدې خو ته لږ ورسه دی وایي که د ترور زوی مې نه وي نو ما به په دې توره ستا فیصله کړې ستا نه ما سر کټ کړی وي تا ولې خپل دین پرېښوده په سید ابن حضیر رضی الله عنه ته وایي سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته وایي ته ورشه دې خلکو سره لکېنه چې دی څه وایي چې هغه راغې غم دغه شان غوسه وکړه توره ورسره ده چې یا علاقه پرېږدئ او یا دا چې تاسو خلک ډېر زیات بل دین ته واړول تاسو خلک بې دینه کړل مصعب ابن عمیر رضی الله عنه ورته فرمایي تاسو لږ ګزاره کې موږ سره لکېنه موږ څه وایو د دین دعوت یې ورکو او د قرآن کریم تلاوت یې وکړو سعد ابن معاذ رضی الله عنه او په دې میدان کې هغه هم ستاسو دین کې د داخلېدو طریقه به څه وي وایي زموږ دین کې د داخلېدو طریقه دا ده چې غسل به وکړې صفا کپړې به واچې او کلمه به دین کې به داخل شي سعد ابن معاذ رضی الله عنه پاسېد غسل وکړو کپړې صفا واچولې بیا راغی او په دغه میدان کې بیا ایمان وکړو دی لاړه خپلې قبیلې له بني عبد الاشهل د دې قبیله و د هغې سردار و دی ته وایي قبیلې ته چې راغې چې نن ما یو داسې کلام اورېدلی دی چې په ټوله زندګۍ کې داسې کلام ما چېرته نه دی اورېدلی قرآن کریم یې اورېدلی او بیا ورته وایي چې تاسو ما څنګه ګڼئ قبیلې ورته وایي چې موږ په ټوله قبیله کې تا هوښیار سړی ګڼو او په ټوله قبیله کې موږ تا سردار منو وایي ښه داسې کار دی قسم د الله په ذات باندې وکړو هغې وخته پورې به تا سره زه خبرې نه کوم تر کوم وخته پورې تاسو اسلام نه راوړو ټولې قبیلې والا چې ماښام راتلو ټولې قبیلې والا اسلام راوړو دا د اسلام د قرآن کریم برکت دی صرف په دې کې یو سړی پاتې شو حضرت عمر ابن ثابت رضی الله عنه چې د اسلام راوړو اسلام نه بغیر پاتې شو ټول خلک مسلمانان شو او دا حضرت عمر ابن ثابت رضی الله عنه د یو ناشنا سیرت دی په صحابه کرامو کې د یو امتیازي حیثیت حاصل دی عمر ابن ثابت رضی الله عنه یو ورځ ګډې سره د احد غزا ده صحابه کرامو نه تپوس کوي چې ستاسو په دین کې زه داخل شم څه وایي وایي زموږ په دین کې چې داخل شي د آخرت د جهنم د اور نه به ته بچ شي په داخلېدو طریقه به سي که پاکي کلمه ووایه چې مسلمان شي په همغه میدان د احد کې کلمه وویله په همدغه احد غزا کې وجنګېدو او په دغه میدان کې شهید هم شو حضرت عمر ابن ثابت رضی الله عنه او دا حضرت ابو هريره رضی الله عنه به صحابو نه بیا تپوس کو چې داسې صحابي تاسو ته معلوم دي چې نه یې مونځ کړي نه روژه نیولي نه زکات ورکړي نه حج کړي او نه بل کوم داسې غټ کار کړي او هغه جنت ته تلي داسته معلوم دي چاته معلوم نو هغې ته به وي هغه نوم حضرت عمر ابن ثابت رضی الله عنه په میدان کې کلمه هم ویلې ده په همغه میدان کې په جهاد کې شهید شوی دی نه روژه نیولې ده نه زکات ورکړی دی نه یې حج کړی دی نه یې مونځ کړی دی په همغه میدان د احد کې شهید شو دې قبیلې چې کله اسلام راوړو د دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 14 کال د نبوت دلته صحابه کرام خپل د دین دعوت چلو خلق ډیر شو اخر دا چې د حج وخت راغی
پنځه او یا صحابه کرام تیار شو، پنځه او یا کسان اسلام راوړلو والا جوړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره خبرې وشي او ډیر د مینې محبت اظهار وکړو چې موږ بستا هر قسم قدر کوو که تا زموږ د علاقې ته هجرت وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه چې د نبوت د ملاوېدو نه وړاندې ښایسته مزیدار خوبونه به لیدل، دغه شان د هجرت نه وړاندې مزیدار خوبونه لیدل چې زه یو داسې علاقې ته تلم چې هلته ډېرې زیاتې کجورې دي او ډېر آباد علاقه ده، ډېره تر و تازګي ده. هغه به مدینه منوره په خوب کې لیدله. دې نه بعد دې صحابه کرامو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت وکړو. په دې کې 12 صحابه کرام مشران جوړ کړل او د دې 12 کسانو په مشرۍ کې دی واپس د حج نه بعد مدینه منوره ته رخصت کړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته وې زو مدینه منوره هجرت کوم خدای الله رب العالمین اجازت باندې. د دې نه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره هجرت کو. الته بیا سو شو ان شاء الله مزید بیا هغه وایو. خود دین دومره معلومه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین دعوت ډیر په شوق او په جذبه کړی دی. دا زموږ د مسلمانانو دین دی. موږ مسلمانان چې نن دین خورو، موږ مسلمانان چې نن تبلیغ کیږي، په تمام دنیا کې د دین دا دعوت چلی، دا طریقه د امام الانبیاء ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبلیغ کړی دی. نو کته ته سړی وي چې ساده تبلیغ مثال یا ټیک نه دی، ته وته چې امام الانبیاء تبلیغ کړی دی، زه داغه امتی یم، زما تبلیغ داغه په طریقه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه له ګل سبه ورته وي متبوي چې الله دین ته خلق را بلی. صحابه کرام به چولې ګل غیب سکول، غیب هم د الله پاک دین ته خلق را بل. ان په تمام دنیا کې الحمدلله دا شرف او عزت حاصل لی، دا صرف علماء دیوبند ته حاصل لی. په تمام دنیا کې د علماء دیوبند دا شعبه ده چې د دعوت او تبلیغ دغه سلسله په تمام دنیا کې خوريږي. دا چا شروع کړی دا؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت الله علیه چې د دیوبند مدرسې عالم د دین حساب جاری کړی دی. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمه الله چې دا دیوبند مدرسې فارغ عالم، دا خدمت او دا شرف الله پاک زمونږه د جماعت علماء دیوبند ته حاصل کړی دی. پکار دا چې موږ او تاسو د دین په هر شعبه کې خدمت وکړو. کم وخت چې موږ ته د کوم شعبې د خدمت مکمل اوی خدمت کو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هر ادا باندې خپل ادا برابر کو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندۍ خپل کو. ځکه په دې کې زمونږ استاد الله پاک کامیابی خو دی. او کنه موږ دا سی وایو چې زمونږ د خپل پیغمبر سره مینه ده او زندگی مداغه په طریقه باندې برابر نوي، نو یقینا دا خبر او بیا دروغ وي. ایو شاعر وای تعصي الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع. کچرستا محبت الله سره د پیغمبر سره رښتیا وي، لو كان حبك صادقا لاطعته تابعداري کړ. او بیا سوي ان المحب لمن يحب مطيع. زوګه څوک د چا سره محبت ساتي نو داغه خبرې مني، داغه په طریقه جون خوخی، داغه زندگی خپلې، داغه سره مینه داسې نه وي چې په خلی باندې وای زما د نبی عليه السلام سره مینه ده او عمل داغه د طریقې نه خلاف، په خلی وای زما د نبی عليه السلام سره مینه ده او کاروبار داغه د طریقې نه خلاف، په خلی وای داغه سره زما مینه ده، اخلاق داغه نه خلاف او زندگی داغه نه خلاف او دا شان شکل صورت داغه نه خلاف، نو دا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میننی. کم از کم او تاسو د خپل محبوب سره مینه ساتو، په هر وخت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه خپل کو. الله پاک د او تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه جن نصیب کی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. الله پاک زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، د نیکۍ توفیق راکړي، د عزت د خوشالو جون راکړي، موږ ټول ته په خپل دین استقامت راکړي، په عقیده اهل سنت والجماعه علماء دیوبند مذهب حنفي باندې موږ ته استقامت نصیب کړي. الله پاک زموږ د ټولو په حال هم کې څومره مسلمانان بیماران دي الله ټول ته شفای کامله عاجله ورکړي.
په تمامه دنیا کې تر دې دا پورې څومره مسلمانان وفات شوي سره زموږ د والدي الله پاک مغفرت تامه نصیب کړي. الله پاک موږ ټول ته په خپل دین استقامت راکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت طریقه زموږ ژوندۍ برابر کړي. الله پاک زموږ د ټول حفاظت وکړي. الله پاک زموږ د دین او زموږ د دې وطن حفاظت وکړي. موږ ټول ته د دین د خدمت توفیق راکړي. د هر منافق او د هر شیطان د شر وساتي. جماعت په خدمت کې اول نه تر دې د خدمت چا کړی دي الله ته په خپل دربار کې قبول کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.